أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. سورة البقرہ دویم سپارہ اتم رکوع 189 نمبر آیات. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. دینمق کی آیاتونو کہ اللہ جل شانہ دروجی حکم ذکر کو بیا اور بسی اللہ جل شانہ د پشمنی او درو جماعتی اللہ جل شانہ ذکر کو او د دې پشمنی او درو جماعتی د دې دواړو تعلق چره اوس پوغمای سری دی درې دواړو تعلق میاش سری دی سپوږمۍ سری دی. نو اوس الله جل شانہ ذکر دی آیاتونو کې د میاشتې مسله الله جل شانہ د رؤیت هلال مسله الله جل شانہ دا ذکر کوي. یسألونک عن الاهلة دا خلق تپوس کوي تانه پیغمبره د میاشتې په باره کې. نو دا سوال کون کی سوکو او سوک تپوس کوي. نو دی کی مختلف کولو ندی. یو کول دار چې بعض صحابه کرام پیغمبر اسلام نه تپوسو کو د دې میاش باره کې چې دا کله نری وی او بیا ورو غټیږي پورشي بیا واپس دا نری کیږي، یا يهوديانو پیغمبر اسلام باندې یو قسم بطور اعتراض دا تپوس کولو چې دا میاش کله نری وی او کله غټوي د دې وجه سره حقیقت سره نو یې براه راست پیغمبر اسلام نا يهوديانو تپوسو کو او یا اید صحابه کرامو نه تپوسو کو لکه معاذ ابن جبل رضی الله عنه او ثعلبه بن غنم رضی الله عنه. دا دواړه صحابه کرام نه يهوديانو دا تپوسو کو چې دا میا شول داسې کیږي ته پیغمبر اسلام نه تپوسو کو. نو دا دواړه صحابه کرامو بیا پیغمبر اسلام نه تپوسو کو. یسألونک عن الاهلة صحابه کرام هغه خپل خلقو ادبناک خلقو د پیغمبر اسلام ادب پکيو ذکر پیغمبر اسلام شاگردانو پیغمبر اسلام صحبت ورته حاصلو نو ادب ورګډیرو او پیغمبر اسلام کې هم ادب. پیغمبر اسلام خپل فرمای ادبنی ربی فاحسن تادیبی. الله جل شانه زما رب ما ته ادب خولو او بهترین ادب راتو خولو. نو ادب پیغمبر اسلام ته الله جل شانه تعلیم ورته الله جل شانه ورکو او بیا براه راست صحابه کرامو ته دا ادب خولو. نو صحابه کرامو د مخکینو امتونو پرنګ د مخکینو بخوانو امتونو پرنګ پیغمبر اسلام نه زیات سوالونه نه دي کړی، زیات سوالونه نه دي کړی بلکې یو سو علمی تپوسو نه دي کړی دي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې تمام صحابه کرام سوالونه راجمه کینو سور لست تپوسو نه دي،
سورلس تبوسونه په لکونو صحابه کرام دي او صرف سورلس تبوسونه کړی دي او هغه کې تقریبا شپږ یعنی اکثر په دغه کې ذکر شوی دی سوره بقره کې راغلي دی او زه يسالونک عن الاهل یوړمنه سوال دار بیا يسالونک عن الشهر الحرام يسالونک او يسالونک عن المحيض شپږ دی سوره بقره کې دي او نور تمام قران کې دي. اوس مخکینو امتونو دا غي عدد دا او خپل پیغمبر تنګولو او په خبره کې به تاسو کولو د بنی اسرائیل واقعیا تیر شو یو د غوا علالول حکم ورته الله کو ایګه سنت بوسونو کو شل تبوسونه دا غوا به وړوي زړه بوي او رنگ به سنگوي مختلف تبوسونه د کول نو صحابه کرام د کسینو صحابه کرام با پیغمبر اسلام نا فضل تبوس نه کولو علمی سوالونه به کول بلکې صحابه کرام با پدی تم او انتظار بانیو چې چرته یو کلیوال کس راشي نو کلیوال کس بچراغ یو عربي براغو دا حدیثو ډیر زیات راځي جاء عربی یو کلیوال لاغو او دا تبوسو کو صحابه کرام بزر راټول شو چې دی وست تبوسو نه کوي دا کس وست تبوسو نه کوي مونږ ته عمر کې زیات پته ولګي نو پیغمبر اسلام نه صحابه کرام د ادب د وجنه کوم سوالونه کړی دي خو صحیح سوالونه کړی دي علمی سوالونه کړی دي فضل سوالونه نه چې ذات سره به تعلق نو دا فضل سوالونه چله کې دا کما خزدا چې د یو پیغمبر مور دا د بل پیغمبر خور دا او د بل پیغمبر خزدا دا سوالونه دي کې صدقه دا سنشتا یا بعض نیم سړی دا سه نور کې فضل قسم سوالونه پدې دي کې کم یو په حق او باندې دا ساکری سره تعلق نشتا یا دا سابقافو چې کم سپیو دا غي نوم سو دا غي رنگ سو دا فضل لغه دي یا ابراهيم عليه السلام کوم قربانیو کا غوخه چاو خړ بس هغه ټیم کو چا خړلی نو دې دا فضل غوند کې به تو کا سوالونه دي د دې سره کې دې سره عمل سره صدالو کو دا نشته دي صحابه کرام دا رسول الله تبوسونه دا کړی دي. یسالونک عن الاهل دا تپوس کوي پیغمبر تانا عن الاهل د میاش بارکی هلال دا دی جمع دا الاهل دا هلال جمع دا هلال آغا میاش تویل کیږي آغا سپوږمۍ تویل کیږي چې کله دا په اولش پروخي چې نری وي په دویمه درېمه ته تر دریوش پوری دی ته هلال ویل کیږي او کله چې بیا پوره شنو بدرم ورته ویل کیږي بدر کامل یا قمر ورته ویل کیږي د درو نورست ورته قمر ورته ویل کیږي نو یو قمر دی یو هلال دی نو هلال کله چې میاش نری وي ډمنۍ دویمه درېمه تر درېمه شپې پوری دی ته هلال ویل کیږي. اصل کې هلال आवाज اوچتول ته وای چغه وهلو ته وای نو لکه عرب دا غیدا مقوله کله چې ماشوم او جاړي اوچت आवाज سره او جاړي استحل السبيو ماشوم چغه والا وګور هغه کوم داراغو نو همداسي دی هلال ته هلال زکه ویل کیږي د اولنې د دریو شپو د سپوږمۍ ته چې عموما خلق فرض کو سپوږمۍ ګوري چې کله راخیږي نو خلک ګوري نور چاته نخ کاری او کس تخکار شونه چې کیا غدا بل ورته کم ده دک چغي وغیرہ ور کیوي نو زکه دی ته هلال دا ویل کیږي. نو يسالونک عن الاهل دې تاسو کې تارا د هلال په اړه کې قل هي مواقيت للناس والحج نو الله جل شانو جواب ورکړي چې دیتان د میاش بارے کې تاسو کوي چې دا ولی نری کیږي او ولی غټیږي د دې حقیقت سره الله جل شانو جواب سور کوي اے پیغمبر د خلکو ته وایي هي مواقیت للناس والحج دا زکه چې دا د خلکو لپاره د وخت لګولو اندازه ده او والحج او د حج د لپاره نو دا مواقیت یعنی د وخت معلومول یو قسم سره دا اندازه ده دا میاش نو سوال څنګه دی او جواب څنګه دی سوال دا دی صحابه کرامو یا د يهوديانو دا تاسو کړو چې دا میاش ولی نری کیږي او غټیږي نو پکار دا جواب داو چې وجه دا دا ځکه نری کیږي او ځکه غټیږي نو جواب الله جل شانو هغه څه ورنکو بلکې جواب کوي د دې دا فائدې دي د نری کیدو او د غټېدو دا فائدې دي نو سوال یو شان دی او جواب بل شان دی دا ولی دا جواب د سوال مطابق نه دی نو دلته کله کله داسي اوشي دیتا الجواب على اسلوب الحکیم وای یو سړی چانه سوالو کی چلکه دا سیست وای نو سوال جواب ورکون
دی سائل ته وګوري سوال کوون کیتا چې د دل لپاره دا سوال نه دی پکار، دا سه سوال پکار دی. نو دی چې کوم سوال کړي دا غي جواب ورنکي، بلکې هغه لپاره چې کوم فائدہ مند شي نو هغه سي جواب ولورږي. نو الله جل شانه پیغمبر اسلام چونکه تشریعات لپاره را لګلې دي چې د خلکو ته شریعت بیان کی، تکوینی امور پیغمبر اسلام تکوینیات لپاره نه وي چې دا کار داسې ولې دی، دا کار داسې ولې دی، ته تکوینات وای. دا الله جل شانه بس یو اندازه را یو خپل لغره دغه مطابق دا کائنات روان وي، نو دې ته تکوینیات وای او دې ته تشریعات وای چې پیغمبر کارداري چې د خلکو ته شریعت بیان کی. موزدم نه دی، زکات بدوم نه ورکه، حج بداسي کې، روزه بداسي نيسي، نو جون بداسي تیرې، دې ته تشریعات وای. نو پیغمبر الله د تشریعات لپاره را لېګلي، د تکوینیات لپاره نه. نو دا چونکه تکوینی سوال لې چې د دې سبب سره د دې تعلق فلکیات سره دی، علم فلکیات سره، ساينس سره دی، ریاضي سره دی چې دا ول نه کېږي. دا د نور او د فرض کړه دغه ترمنځ دا دغه راشي سپوږمۍ راشي لازمه راشي، ځکه دا غټیږي او نه کېږي، دا ساينسي خبرې دي. نو دې سره څه فائدہ نه و، پدې کې څه فائدہ نه و او دا پیغمبر ذمہ داری نه ده. نو ځکه پیغمبر اسلام هغه سوال داغي جواب ورنکو او هغه چیز چې صحابه کرام لپاره فائدہ نه کو داغه ورته بیان چې خلکو ته وایي چې پدې کې دا د فائدې دي. دې سره وخت معلومیږي، دا منځونو وخت ور سره معلومیږي، میاش ور سره د میاش اندازې انسان ته کیږي. همدک سي د حج تعلق دې سره دی، د حج د غدري میاش دې داغي معلومات څه سره دی، همدک سپوږمۍ سره دی، داغي حساب کتاب داغي دارومدار دې سپوږمۍ سره دی. دې ته الجواب علی اسلوب الحکیم وای. لکه اوس فرض کې وسړی دی یو سوال کوي، ډیراشي مولا توي استاد توي زما د فلانې زې زخمی شوی دی، نو استاد ورته دا په دې پټیو کا او په دې باندې پویډین کې ادا کې ردا ګولای، د استاد دا کار نه دی. دې ورته لکه په دې زخم دی، په دې باندې دا حکم دی چې مساوبه کې یا دې ورته لکه دا زې مې خوږي پخته مې درد دی، نو استاد دا کار نه دی. چا ورته لکه دا ګولای خو دا استاد دا کار دی، په ولاړ مونږ نشي کولای، پناستو کا ورته مسله بیانې. هو که ډاکټر لاله شي ورته دا زې مې خوږيږي، نو به ته مسله نه بیانې چې لکه خیر دې پناست مونږ کو نه آبا ته دې لپاره دا ګولای. نو ګوره دا استاد خپل کار دی او د ډاکټر خپل کار دی. نو کته یو سوال لې یو ځکه کې نو یو شان جواب، بل ځکه کې بل شان جواب. نو پیغمبر اسلام کار چونکی د شریعت وضاحت کولی، د شریعت فائدې بیانول دي، نو پیغمبر اسلام الله جل شانه زکه فرمایي چې دا سي جواب ولا ورکا. دا نور ساينسي خبرې دي، نو دې سره سفیدا سره تعلق د صحابه کرام داسي نشته، دا باریک خبرې دي او شریعت آسان دي، شریعت آسان دي. نو قل هي مواقیت للناس والحج. مواقیت ما يعرف به وقت ویل کیږي هغه چې انسان هغه سره وخت معلومي. مواقیت د میقات جمع ده او میقات هغه چې ویل کیږي چې هغه سره انسان وخت معلومي. لکه سړی حج لجنال تم میقاتونه، نو میقاتونه څه مطلب چې لکه دې زه تر ورسید استاد احرام تړلو وخت ته هغه نه به عمدہ سے کلاړ نو بیا در باندې دم راځي. نو میقات دا مطلب دار ما يعرف به الوقت چې هغه سره انسان د یو سیز اندازه او وخت دا معلومي. نو سپوږمۍ چې دا د وخت معلومول لپاره یو اسانه ذریعہ ده. عبادت تی کوم معاملات تی احکامات تی پدې کې د میاشت د سپوږمۍ حساب دا معتبر دی او آسان هم دی. هر څوک پیږي په اسانۍ سره، هر څوک په اسانۍ سره پیږي. یو عام کس ته فرض کو بے علم دی، بے تعلیم دی، خو دې سپوږمۍ ته وګوري الکه نن غونډه مونډه ده او بالکل پورواله ورکړه راغله، نن جوړ سر لسمه ده او نن دا یو طرف کم دی الکه پکمیدو باندې روانه ده، یا الکه نری ده نن د ویش پیخ کاری د دوش پیخ کاری. دې لپاره تعلیم څه ضرورت نشته. د شریعت چې کوم دار مدار د احکامات لري په آسان سيزونه دي. اوس بل طرف ته وګوره، انور ته وګوره، په انور نه څوک نشي معلومولې چې نن د کال سویم ورځ ده، د کال سویم ورځ د کلندر دا اخوا کا مې نشي معلومولې انداسي. نور ته وګور، نور نه اندازه نشي کولې چې د دې سمنه وخت او د سویم میاشت او سویم تاریخ ته دا نشي معلومولې. او سپوږمۍ ته چې ګوري نو دا آسان دي. هر سړی هر ځای کې چې ورته ګوري نو معلومول څه دا ورته آسان دي، دا حساب آسان دي. نو شریعت دار مدار د احکامات او په آسان سي زونه باندې خیره چې باغی باندې هر سړی په آسانتیا سره پیږي. اوس دا قمری حساب یاد ساتل، دا میاشت دا حساب کتاب یاد ساتل دا فرض کفایي دی.
فرض کفایي مطلب لکه څنګه چې د جنازي مونږ دی یو څو کسان وکي نو د ټولو ذمہ خلاص شو. اعتکاف ته یو څو کسان وکړو، یو کس وکړو په محله کې د ټولو ذمہ خلاص شو. که یو کس هم نه کوي نو ټولو ذمہ سره دا بندر ټول ګناهګار دي. نو دا قمري حساب د میاشتو اسلامي میاشتو دا حساب کتاب یاد ساتل او دا تاریخ پیجندل دا میاشت پیجندل دا په مسلمانانو فرض کفایي دي. فرض کفایي مطلب دا کې اوسو کسانو دک حساب وکړو او وی پیجندو نو ټول غاړه خلاص شو، او کنا چال دا حساب اونکو نو ټول غاړه سره دا بند ده. اوس قمری حساب قرآن کې ذکر شوی دی، حدیث کې ذکر شوی دی، او د احکام دار و مدارم په دی باندې دی. خو لیکن اوس کم د نور حساب دی، شمسی حساب دی، نو اپ موږ کې دومره عام دی او دومره خور شوی دی چې کغټ ته کوړو کې دی. ماشوم تاغه معلوم وي، ماشوم نه تاسو کاله کې سیم تاریخ ته دا تبهله کې 15 تاریخ ته کم میاشتا مارچ تا کم کال له 2018 دی دا ورته معلوم وي، بلکې هر انداز سره ورځي مارچ اپریل او دا ټول بیا دا تاسو نه کېږي کم د 31 کم د 29 دام درته وي. او که یو غټ کس نم تاسو کې لکه د اسلامي میاشت نن سیم تاریخ ته، د اسلامي میاشت نن سیم تاریخ ته نو یو لم بیان ورځي. حق زمیدار کا کان تاسو کې دا نابر د شروع شدا هارد دی پشکال له وجیټ ته دا بکرمی سال ورته وي. دا هندوانو کې یو کسو هغه دا حساب کتاب داغه دی پګڼو چې تر ور نمونه ته موږ راغسان دي. نو زمیدار کاکالا اغلب اسلامی میاشت نو ورزی، تعلیم یافته کس ته اغلب نو ورزی، اسلامی کال اسلامی میاشت دا ورته نی معلومه. الان کې دا فرض کفایي دی، فرض کفایي دی او دارومدار د احکاماتو دا پدی باندې دی. نو دانه چې نور دې سړی نه یادای، خو کم از کم اسلامی غیرت داري چې اسلامی سيزونه انسان ته یادی کنه، اسلامی سيزونه ورته یادی، هجری کالم ورته یادی او اسلامی میاشت ورته دغوي یادی. نو ګوره الله جل شانو فرمایي قل هي مواقیت للناس، او دې سره د شریعت احکامات هم متعلق دي. اوس دانش ویل چې اپریل لاغو نو خامخا به روزه راځي، نه په اسلامي میاشت په سلار شهر رمضان چې راځي روزه ورکی راغه، شوال وړو کې اختر میاشت، ذی قعده شروع شو، د حج میاشت شروع شي، ذی قعده ذی الحجه. نو ګور دغه د حج میاشت شروع شي، نو د اسلامي میاشت آغاز د کال آغاز د محرم نه کیږي او ختميږي په زبانه په ذی الحجه باندې. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولى، جمادی الاخرى، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعده او ذی الحجه. دا یادول پکار دا ګرانی نه دي، د پګړ او د چیتر نه دا ګرانی نه دي، دا غي نه ګرانی نه دي. خو بس چونکی انسان ور سره عادت شوی وي نو آیا دي شي اسلامي تشخص دا په ماشومانو یادول پکار دي. ماشومانو سره چې لګوندې کې خوارو کې بیا یاد یې غیتا دا یادول پکار دي. او بل د حج او زکات او نکسی د روزي د زنانه د عدت وفات دا د طلاق عدت دا د زکات دا ټول د حج د دې تعلق ګوري کمري میاشت سره دغه سره دی، سپوږمۍ سره دی، دا په دې نور حساب سره نه کې. او زنانه د فرض کې عدت وفات 13 نو دا بنوي چې سری 14 اشهر و 10 سلور میاشت ولس ورځې دي، نو سلور میاشت د انګریزي تاریخ حساب کې دا غلط دی، دا غلط دا بنه کې دا به اسلامي دا د سپوږمۍ په حساب سره دا دغه کوي، د سپوږمۍ په حساب سره. او هغه یا 29 او یا 30 هغه کې 31 ناراضي. نو کمه زیاته هغه د زکات حساب کتاب هم عمدک اسلامي میاشت سره کې، او د زکات حساب به اسلامي میاشت سره کې. او هغه وخت نه بکې کله کم وخت نه چې ته صاحب نصاب شوه نه بس ما ځان له روزه خوخه او روزي نه به حساب کوم، نه کم ټیم نه چې ته صاحب نصاب شي پتا باندې زکات لازم کو. اک ټیم معلوم کا چې دا اسلامي میاشت کم تاریخ ته بیا چې هغه د غرازي نو بیا به حساب کتاب کې. اوس کې سړی فرض کا په انګریزي میاشت حساب سره، انګریزي تاریخ سره، انګریزي ورته سره کې د نور حساب سره حساب کتاب کوي د زکات. نو دا څنګه دا ندی کې فرق راځي، دې کې فرق راځي ځکه چې کم دا نور حساب سره په یو کال کې 365 دن او 6 غنټې راځي، 6 غنټې 365 دن او 6 غنټې راځي. او دا قمر حساب سره د سپوږمۍ حساب سره 354 دن 354 دن راځي د کال. وګوره سم نه یو لس ورځې ورکې فرق شو،
یو لس ورځې فرق ورکړي راځي. نو د انور حساب سره کال څومره راځي 365 دن او 6 غنټې پر پاسه او 354 راځي. خدا شپږ غنټې زیات راځي. نو یو ځل شپږ غنټې شوي په بل کال کې بیا شپږ غنټې 12 شوي بیا بل کال کې شپږ 18 شوي بیا چې سلور کال تیر شي 24 غنټې شي. بیا سلورم کال چې د انور په حساب سره راځي اده 365 دن نه وي اده 366 دن وي. نو هر سلور کال پس یو ورځ ورکه زیاتیږي. نو هغه ته فروری بیا د 28 نه د 29 نو هغه ته لیپ والا سال وي. نو ګور هغه کې دا زیاتی ورکه راځي د انور حساب سره 365 دن او 6 غنټې راځي او د سپوږمۍ حساب سره 354 راځي. یو لس ورځ ورکه فرق راځي. نو حساب کتاب خفرض کدا 10 کال تیر شو نو ثابت یو کال ورکه زیاتیږي ثابت یو کال ورکه بیا زیاتیږي. نو د زکات حساب کتاب د عدت وفات حساب کتاب دا په سره کې د سپوږمۍ په دغه سره کې په دې تاریخ سره به دا د انور په حساب سره ودا نه کې ورنه کمې زیاتې دا ورکه راتلی شي. نقول هي مواقیت للناس والحج امنکسی معشوم فرض کا د بالغیدو حساب کتاب کې پنځل لسکال دی د معشوم فرض کا د بالغیدو حد آثار ښکار نشي بیا چې 15 سال شي بس دی بالغ شماريږي. اگر چې آثار په دیني ښکارا 15 سال بس سره حساب کتاب کې اوم سپوږمۍ سره کې د سپوږمۍ په حساب کتاب باندې دا کې یسالونک دوی تپوس کویتانا عن الاهلا د میاشتو په باره کې قل تورته ویا هي مواقیتو چې دا میاشتې اندازې دي د وخت للناس د خلقو د پاره والحج او د پاره د حج وليس البر او ندنی کی بان دا چې تاتل البیوت را شیتا سکورن تا من ظهور یاداغی د شاګانو طرفنا دی کې الله جل شانه د جاهلیت په یو غلط رسم باندې رد کوي تردید کوي داغي جاهلیت کې دا یو رسم او یو غلطه طریقه وا یو سړی به د حج لپاره د کور نه اوته روان مشو په دروازه وته لاړو روان شو دی به چې حج به کو واپس براتلو نو په دغه دروازه به واپس نه راتلو نو سبه کول یا به شا طرف نه اندر پایو لګولا پاغي براوړې دو او یا به شا طرف نه کوټه کې سوريو کو پاغي براتلو دوله دروازه به جوړه کا الکه دا ولی وای پکمه دروازه چې زوی ته ګناګارو ما او اوس حج مو کو پاک شمه نو پاک دروازه نه راځم پک چې ته ګناګار وتلو ما نو ولی دین پس بیا په دینه داخليږي دا یو غلط رسمو الله جل شانو په دې باندې رد کوي چې دا سنه کې نه دا نه کې غنل دا استاسو یو د ځان کار دی شریعت یو کار پتا سو نه دی لازم کړي لازم غني شریعت یو کار د ګناه نه دی ګرځولې تاسو د ګناه ګرځوي نو دا سره دا ناجیز کار دی. نو الله جل شانو په دې باندې دارت وکړو نو الله تعالی ورته وړاندې فرمایي ولکن البر من اتقى تاسو وای چې موږ نیک کار وکړو او دا نیک غنئ چې په کومه دروازه وته ما پاغین راځم په بل راځم دا په دې کې غلط رسمونه ګوره کافرانو به حج کولو مشرکان وای به څنګه حج کولو ای به جامع وخ کې جامع به دا کې ولې په دې جامو کې موږ د ګناه کارونه کړی دي په دې کې موږ طوافونه کو ولکه دا بدنم بیا دا کا ځان بیا مړ کا ځکه دا بدنم ګناهونه صادر شوی دي کنه نو دای به دا غلط دغه کول الله جل شانو زې په دې باندې رد کړي دي چې غیر ضروری شذونه چې شریعت پتا سونه دي لازم کړي تاسو په ځان باندې لازم وای یا یو شریعت توسیز جائز کړي دي تینا جائز کې دا دواړه خبرې سری دا غلطي دي په دې باندې الله جل شانو ترد کړي دي الله ورته فرمایي ولکن البر من اتقى ک تاسو نیکی کول غواړي نو نیکی خو بس دا کس ته چې څوک ځان پرهیزګار کی تقوادار کی الله جل شانو چې کم سيزونه حکم کړي دی هغه پوره کی د کم نه چمنه کړي دا غي نزان بچ کی اصل تقوا او اصل نیکی دا نو وقت البيوت من ابوابها کورونو ترازی من ابوابها دا غي د دروازونه دا ګناه مګړی دا غلط کار مګړی دا پزان باندې ملازم وي چې زب کور ته په اوماغه دروازه باندې نه داخليږم دی آیات نه دا مسله معلومه شو چې اوس کم سیز په شریعت کې ضروری نوي فرض نوي واجب نوي او یو سړی پزان باندې داسې لازم غړي لکه د فرض او واجب غونډه کې نو دام غلطه خبره ده دا ناجیز ده کوم چې شریعت پتا باندې لازم کړي نه ده فرض کړي نه ده مباح ده جایز ده کو دې کو صحیح ده کو دې نو کو نو سبب نشته او تی لازم غني پزان باندې تی پزان لازم غني نو دا ناجیز دي او دې ته بدعت ویلې کیږي یا د دې الټا اوس یو سړی دې یو سیس شرعاً سره جایز ده مباح ده
او ته دا جایز کار څه کې ناجایز کې پزان باندې دا کار بند کی او دا ناجایز غني دا په بدعت کې راځي. بدعت صرف دې ته نه بس کم نه کار صحیح کې بس بدعت نه د بدعت دا دواړه دغه دي چې کم شي شریعت نه دی لازم کړي نه دی فرض کړي اته پزان لازم کې دام غلطه خبره ده. یا کم سیس جایز دی شریعت جایز کړي دی ا جایز کار ته ناجایز وي نو دام غلطه ده دا سبب نه کې. نو ګوره اوس کور تراتللی نو کې اوسړې په دروازه راځي هم جایز دی صحیح شو. خو یو سړی شا طرف نه راځي هم جایز دی. دواړه جایز دي دواړه طریقې جایز دي. دای د شریعت هغه جایز کار چې کم په دروازه راتللو ای پزان باندې بند کو نو ګوره یو جایز کار پزان بند کو دا بل په شا طرف تراتل جایزو لازم نو خو ای جایز کار پزان فرض او لازم کو نو الله جل شانو دایله تنبیه ورکا. دا بس فارموله او قاعده معلومه شو چې کوم سیز لازم نوي هغه داسې درجه ورکول لکه د لازم غوندې کی دام غلط کار دی. او کوم سیز چې جایز وي هغه ته ناجایز ویل او بالکل حرام ویل او بالکل بندول دام غلطه طریقه ده. او هر سیز ته دغه نه باز نمکس بس جیب د بدعت نه ډکړي د لفظونو نه فلانه شي سې کې دام بدعت دام بدعت هر سیز بدعت نیوي هر سیز بدعت نیوي او سړی ته پته نیوي چې دا مسله شته که نشته حدیث کې راغلی یا کنه راغلی ټول حدیثونه ورته مخامخ نیوي علم ورسره غسنی او بیا هر سیز ته پناه بوختیا سره بدعت وای نو دام غلطه طریقه ده. چې کوم سیز صحیح کې اوسه سړی دوا کې دام بدعت ته لا سوجت کو دام بدعت ته دا سلاړو دام بدعت هر سیز بدعت ني هر سیز بدعت نیوي چې کم جایز وي هغه ته بدعت نشي ویلې چې کم جایز وي اوس فرض کا خیرات ته نو خیرات ته بدعت نشي ویلې. چې خیرات لدا کومه طریقه فرض کم خلق مقرر کړی دی او لازم کړي دي شریعت نه دی لازم کړي شریعت کوئی جائز کار دی بس په کم ټیم کې جائز دی. خو ته اوس خیرات تور کې بدعت وي نو توې نشي نو قران او حدیث ته فرق حدیث نه ثابت وي نو هغه سره بیا سکے نو دا څه باندې کې چې کوم طریقه ده طریقې ته بدعت ویلې شي طریقې ته بیا بدعت ویلې شي. اوس فرض کو دغه قبرستان ته تللی الکه دا بدعت ته کور نه ورته دعا کوو کنه نو ک لازم نه غني نو دې کې بدعت نشته لازم مګ پیغمبر اسلام فرمای چې تاسو قبرستان ته ځئ ما مخکې منی کړی او اوس ځئ ځکه دا د انسان زړه نرمي یو سړی په دې نیت دي کې د بدعت بیا سړي د زنانو بیا خبره زنانو چوکي دا هغه به برتکی یقیني خبره یې ورکي خدانن سبا چې بیا فرض کو خلکو د څه جوړ کړي او خاص د جمیش پیلزي او صرف جنکۍ زی بیا ور پسې الکانو دا ناجیز ده. خود په څلور مذهبونو ناجیز طریقې دي دې ته څوک جایز ویل کېږي نو دا نه چې یو سیس کې غلط احتمال وي دا غلط احتمال د وجه نه تاسم سیستم ناجیز وي بدعت وي دا څه بنکه نو دانه چې هر یو سیس توس نوې سیس ته کې بدعت بیا خو سپیکرم بدعت دا خو مخکینو دا مخکې به اذان فرض کو په وګدم مناره او جمعات نه بهر وو جمعات کې دن اذان کیږي بس دام بدعت ته ما موت امنو هغه ټیم کې موت ام بدعت شو نو هر سیس ته بدعت نه دا تعلیم دا اته نه کار دا علم دا ما د پیغمبر اسلام په ټیم کې نو دیتم بدعت وایا نو هر څه بعضی تسبیح صحیح کی تسبیح سوګدا کې ودام بدعت ته نو هر څه بدعت ورته دعا راتاو کو ودام بدعت ته ځان له خپل لګاو کنه نو هر یو څه بدعت نه وي نو دا نه چې بس جیب د ډکړې او بهر چا دغه لګي فتوی لکه نه چې کوم څه شریعت جائز کړي دي هغه ته حرام نه وي او چې کومه دغه لازم کړي نه دي هغه به لازمه نه د لزوم درجه باغیله دا نه ورکه. اوس دا بدعت ولې ناجایز دی نو ګوره دی کې غیر ضروری سيزونه بعضی نیم ټیم ضروری شي او لازم شي غیر ضروری سيزونه سدي دا لازم شي لکه اوس فرض ک ټیک تا سم مساله دا تراغه تر قرآن ختم وګو نو صدقه نشته او ایله بار یو خاص طریقه خامخا مقرر کړی دا کیر بپوخ کې شین دا ورکه اوس نن سبا ډیر راو دي کیر بپوخ کې او خوښ شي بپوخ کې او شین صادر په پاسه واچو استاد لوي یو سي یا به چاله ورکی او الوخه بم بیا واپس نه اخلي دا استادانه کې دونه دي نو ګورا ختم جائز خدا داسې طریقه ور لازم ګڼل دا ناجایز شو یا ختم معصوم کوي تا خیراتو کو په خوشحالي کې جایز دی خو خامخا مونږ چې سکه دا عرف کې ورته امی وای الکه د ختم دی او امیدا او ټول لازم شي او ګنټي ورته چې دا ګنټي چول وغیرہ لازمي ک غني خامخا دین بغیر لکه ټول ختم ګنټي توالار دی ګنټي لانه دی را رسیدلی نو دا ناجایز دی ورکی نو ختم ته ناجایز نشي ویلې ختم ته ناجایز نشي ویلې اوس فرض کړو سړي ختم وکړو او سخواږي شي زونه وروړي دې ته بدعت نشي ویلې
دې ته ځکه حضرت عمر صاحب سورې بقره ویل او حلال کړو نو کله خوشحالي پنیت دغه کې نو صدا نشته ته دا احتمال هم دی را چند ټوله د چا بزړی د چا بني دغه طریقه بیا چې چا زړنی او پزور ته اخلي نو اخو صرف دې کې نه خو هر طریقه چې سړی زړنی او ته پزور پیسې اخلي مجبوره نو خو ناجایز ده او دغه احتمال د وجه نه جایز کار ته ناجایز نشي ویلې جایز کار ته ناجایز دا نشي ویلې نو هر چیز بدعت هم نه وي هر چیز بدعت هم نه او هر جایز کار لازم هم ګڼل نه دي پکار هر جایز کار دا لازم هم نه دي پکار نو چې کوم چیز لازم نه وي فرض نه وي واجب نه وي او د واجب درجه ولا ورکه دا هم غلطه ده او چې کوم چیز جایز وي بالکل غرزه او بالکل لکه اوس یو سړی فرض ک قبرون نه مغواړي نو قبرون غختل خو شرک ته سو دیګر چا اړو صدقه نشته اختلاف نشته یو سړی ډایرکټ قبر نه غواړي او قبر کې کم کس پروت هغه نه غواړي د جایز والی څه خبره ده دا خور سړی ته پته دا شرک ته خو ته د دې لپاره دا ویل کې دا قبرونو کې براتی دا اسه خټي غټي دي دا راته چا ویلي نو دا صحیح خبره لپاره با غلط دلیل نه دغه کې دا خټي غټي دي ولی خټي غټي دي پیغمبر اسلام وای دا قبر یا خص انما القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران یا د جنت د باغچونه د باغونو نه یو باغ دی او یا د جهنم د کندو نه یو کند ده او ته ورته دا خټي غټي دي دا خټي غټ داسې بم نه وي چې په دغه کې پروت دی نو دا بے ادبی الفاظ بم نه وي عام مسله په صحیح انداز سره بیان کا چې دغه مسلمان څنګه په ژوند باندې فرض قابل عزت ته احترام دی چې پر رست د مرګ نم داسې دی دا مسله دک څه بیان کړي الله د سوا د بل چا نه بنه غواړي ځکه الله جل شانه د چا محتاج نه دی او هر یو مخلوق الله جل شانه ته سره دا محتاج دی نو دا کېدو فارموله دلته الله جل شانو دا وګوره اوس کور تراتل په دواړو طریقو جایزو خو آیا جایز کار یو طرف ته دی ناجایز کو بل چې کم غیر لازم سيزو د شا طرف نه راتل هغه سکو ای په ځان باندې دا لازم کو دا مسله معلومه شوه چې د یو کار کې یو نیک کار کې نو په هغه طریقې به کې کم چې شریعت خودلی وي کم چې شریعت دا بیان کړی وي خودلی وي چې یو سړی د ځان خپل طریقه لازمي خپل یو طریقه لازمي نو دا عمل شریعت په نگاه کې دا سره قابل قبول نه دی بیا یسالونک دوی تپوس کویتانا عن الاهله د میاشتو په باره کې قل تورته ویا هي مواقیت د میاشت اندازې دي د وخت للناس د پاره د خلق والحج او د حج د پاره وليس البر او ندنی کی بان دا خبره تقتل البيوت جتا سورا شی کورونتا من ظهورها داغي د شاګانو د طرفنا ولكن البر لیکن نیکی خدا دا من اتقى سوک چې پرهیزګاریو کی وقت البيوت او رازی کورون نتا من ابوابها داغی د دروازونا واتقوا الله یریږئ د الله تعالی نا لعلکم دی د پاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ دوکې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين اللهم علمنا القرآن والسنة اللهم فقهنا في الدين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين وحسن أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.